بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم په محموز باندې پوه کړو، د دې نه پس ماشوم چې کوم دی موږ څه ته راولو؟ لفیف ته بیا راولو. نو ده ته به ووایو چې لفیف په دوه قسمه باندې دی، یو لفیف مفروک دی، یو لفیف مقرون دی. نو ورته ووایو چې دا لفیف مفروک چې کوم دی نو د فرق نه لري، او د دې معنی چې کوم دی نو څه د فرق جدا جدا، یعنی لفیف مفروک هغې ته وایي چې د دې تعلق به فا او لام کلمې سره وي. دا فا او لام کلمه د یو بل نه څه دي؟ جدا ده، یعنې منځ کې عین راغلی دی. نو ورته به ووایو چې که چېرې دا و او یا د فا او لام کلمې په مقابله کې راغلی وه، نو دا وسي دا به لفیف مفروک وي. لکه فعلا وقایا بروزني فعلا، دلته کې وقایا. نو ګورئ دا و د فا کلمې مقابله کې راغی، او دا یا چې کوم دی نو د لام کلمې مقابله کې راغله. نو دا څه شو؟ لفیف مفروک شو، او دا د یو بل نه جدا جدا دي. دا و او یا د یو بل نه څه دي؟ جدا دي. منځ کې چې کوم دی نو کاف راغلی دی. نو په دې وجه ورته څه وایي؟ لفیف مفروک ورته وایي. او لفیف مقرون چې کوم دی نو دا کارن یو ځای ته وایي، یعنې په دې کې به دا و او یا چې کوم دی نو څه راغلي ده؟ دا به پکې یو ځای راغلی وي، یعنې عین او لام کلمې مقابله کې به و او یا راغلی وي، او عین او لام کلمه یو بل سره یو ځای دي، پیوست دي. نو مثال ورته دا ورکو، توایا بروزني فعلا. نو ورته ووایو چې د عین او د لام کلمې مقابله کې څه راغله؟ و او یا راغله. دا څه شوه؟ لفیف مفروک شوه. نو په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو موږ څه کړو؟ هغه به پوه کړو. په دې باندې چې دا موږ په ماشوم باندې راټوله کړو، چې دغه محموز په ځان نه راټوله کړو، دا په ځان نه راټوله کړو. نو د رټۍ نه واخد بهتره دا وي چې ماشوم پوه کړو، هغه ټایم ماشوم سره په هغې کې اجرا شروع کړو، چې اجرا کې ماشوم روان شي، نو دا ماشوم نه څه کړي؟ دا به وله ډېره پیدا ورکړي.